څلور یا پنځه ورځې بعد مبارکه میاشت را روانه ده چې هغې ته ویلی کېږي رمضان. چې رمضان مبارک به راتله نو نبي علیه الصلاة وسلام به صحابو ته د دې میاشتې ډېر ترغیب ورکو او نبی علیه الصلاة وسلام به هم د رمضان المبارک کې ډېر محنت په عباداتو کې کو. نبی علیہ السلام فرمائی من صام رمضان ایمانا و احتسابا وچا چې روزه ونیوه په یقین سره او د الله نه د ثواب امید ساتي غفر له ما تقدم من ذنبه وی الله رب العزت به د ټول ګناهونه هغه معاف کړي چې د کم کړي دي مخکې نه چې کم کړي دا الله پاک ټول معاف کوي. او بیا الله رب العزت په قرآن کې هم فرمایي وی دا مې فرض کړې ده دا روزه په تاسو کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه مې چې په نورو امتونو قومونو باندې فرض کړې وه د نبي علیه الصلاة وسلام نه مخکې په نورو پیغمبرانو هم بعضې روزې فرض وې نو وی دغسې مې دا په تاسو فرض کړه. زمونږ د مسلمانانو په ذهن کې دا یو ټکی خاص کر پروت وي وی په روژه کې جی برکتونه ډېر زیات دي. مونږ برکت خوراک ته وایو وی جی په روژه کې په دسترخوان د دوو لوښو په ځای لس لوښي پراته وي دا برکت دی. دا ویلې چا دي چې دا برکت دی؟ برکت که خوراک ته وایي نو دغه برکت په شادي حال کې د ټولو نه زیات دي. برکت خوراک ته نه وایي برکت او رحمت زما او ستا لوښو ته په دسترخوان کې نه وایي. برکت دې ته وایي چې تا مخکې سار مونځ نه کو په جمع سره اوس یې په جمع سره کې دا برکت دی. ټوله کال تا قرآن نه دی راخیستی او د الله کلام دې شروع کړو دا برکت دی. ټول کال ما او تا نفل نه کو په روژه کې کو دا برکت دی. مونږ د دین برکات راغونډ کړو په خوراک مو ور واچو چې یارې په روژه کې ډېر برکت دي. چې برکت چاته ووایي هغه ذهن ډایرکټ لاړ شي خوراک ته او دسترخوان ته یارې چې ډېر خوراکونه پراته وو برکت و. نه برکت داسې نه وي. الله فرمایي ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. الله فرمایي زه رزق در کوم زه د قوت والا یم دا رزق خو زه در کوم. نه په قرآن کې په ده دا ثابته کې چې رزق ته برکت ویلی شوی بلکې دعا به کې چې روټۍ ته کینې بسم الله و برکت الله شروع کوم په نوم د الله و یا الله په دې کې برکت واچوه. موږ د روژې عباداتو ته برکت نه وایو موږ خوراک ته برکت وایو. او برکت دې ته نه وایي برکت دې ته وایي چې یو غریب دی نو د هغه سره به په رمضان کې ته ښېګړه کې نو چې هغه سره تا ښېګړه وکړه دا دې د دین یو کار وکړه نو دغې ته برکت وایي صدقه دې وکړه. ځکه نبي علیه السلام فرمایي الصدقه ترد البلاء صدقه ورکول دا تکلیفونو لرې کوي ختموي. او نبی علیہ السلام فرمائی حدیث شریف کی راضی
مفهوم مبارک داسې دی نبی علیہ السلام قسم خوري وی زما دې په هغه ذات قسم وي چې د هغه په لاسونو په مبارکو کې زما ساه ده وی په هغه ذات مې دې قسم مې په صدقې سره مال نه کمیږي صدق برکت دې ته وایي چې د بل خیرخوا شي ټول کال دې خیرخواهي کړې خو لږه دې کړې نو په روژه کې به خپله خیرخواهي زیاته کړي د غرباو د مسکینانو د رشته دارو به خیال وساتي هغې له به خوراک څښاک ورکړي خپل وس مطابق دغه برکت دی دا نه چې زما په کور کې ماله دسترخوان پروت دی چې ډېر برکت دی خوراک ته ټول دین برکت خوراک ته راوځي او بله دا ده په دې روژه کې دا خوراک ولې زیات شي وجه دا ده هر طرف ته سړی مونځ ګزارش او څوک چې مونځ کوي نو دل الله رب العزت په دنیا کې یو دا ورکي انعام چې د رزق پراخه شي پراخه مطلب دا نه دی چې د 2 کاسو په ځای 10 کاسې پرتې مطلب دا دی 1 کاسه دې پرتې خو تعالی به الله روټۍ درکړي ځکه مونځ ګزاری او رزق بدله درکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وخت کې ولې دا برکت نه و خو صحابه رزق ته برکت نه ویلو داسې صحابه شته چې روژه به په یو کجورې باندې نیوله او ماتوله نعوذ بالله من ذلک ولې د هغې عبادت کې کمزوروالی راغلی و هغې غریبانو هغې رزق به نه میلاوېدو خو عبادت به په روژه کې داسې کو چې حد به تمام و مونږ به نور عبادت نه کوو یاره جی رزق ډېر پراخه دی برکت پکې راغلی دا زمونږ ذهن ته یو غلطه خبره نن پرېوتې ده چې مونږ برکت رزق ته وایو او په دې کې به د الله راضي کول مونږ طلبګار یو چې الله پکې مونږ نه راضي شي نو الله راضي کېږي په یو څو شیونو په هغې کې اوله دا ده چې ما او ستا به روژه ځکه چې الله فرمایلي روژه ونیسه زمونږ به روژه الله فرمایي فرض مونځ وکړه زمونږ به فرض مونځ حقي الله فرمایي په قرآن کې چې تاسو د ګاونډیانو خیال وکړئ دوکه مه کوئ فراډ مه کوئ چا باندې دولمبري شی مه خرڅوه نو دا به زما او ستا دا زمونږ روژه ده او زه چې د هر څه کوم اوس سودخور به کور ته خوراک راوړي دا برکت دی نو دغه برکت نه دی نو الله فرمایي چې زما د رضا دپاره به ته هر څه کوې او د الله رضا دا په مسلمان فرض ده چې الله به راضي کوي انسان نه به ګناه کېږي فوراً به توبه وباسي الله یې معاف کوي نو دې ته ویلی کېږي رحمت بله دا میاشت د رحمتونو ده یو برکت خو مونږ خوراک ته بوتلم دویمه رحمت څه ته وایي رحمت دې ته وایي چې الله کله مونږ نه راضي شي نو مونږ باندې به بارانونه کوي مونږ ته به د روژې طاقت راکوي مونږ ته به الله رب العزت د بر نه ښې فیصلې رالیږي دې ته ویلی کېږي رحمت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام او فرمایل چې په رمضان میاشت کې تاسو د مسکینانو د غریبانو سره مدد کوئ نو ته به هله زما اوستا مونږ چې کله دا روژه راشي په مونږ باندې دا لوږه الله رب العزت راولي د سهار نه ماښامه پورې په دې کې یو عبرت الله مونږ ته ایښودی دی چې زما بنده څنګه ګوره په تا مې روژه خوراک څښاک هر څه بند کړي دي او زما دپاره د روژه نیولې ده دغسې ستا ګاونډي رشته دار غریب ستا ملګری دا ګوره کله کال سر کې د ده کله خوراک یو که نه څومره دله تکلیف میلاویږي نو زما بنده د خپل ګاونډي چې څنګه ګوره تا له د څښاک او د خوراک تکلیف دی چې د ماښام انتظار کوي نو دغسې دا غریب د یو مسلمان ورور انتظار کوي چې زما کور ته به اوس څوک څه راوړي اوس به څوک څه راوړي
نو الله رب العزت دا په ما او ته امتحان کړي چې زما بنده ځکه په مړه خېټه دې پوره 11 میاشتې د غریب خیال نه دی کړی نو په دې میاشت کې وګوره دا لوکه او تنده مې در باندې راوستې څومره تکلیف دی تله زما داسې بندګان دي د هغې سره ښېګړه وکړه نه هغې باندې هم دا تکلیف دی په روژه کې به دغه اهمیت زما او ستا په زړه کې پروت دی چې موږ به د غریب سړي خیر خوایو ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ فرمای وی نبی علیہ السلام او فرمایل چې من فطر صائما کان له مثل اجره چا چې په روژهدار روژه ماته کړه دله به دومره اجر الله ورکوي څومره چې د کس روژې اجر الله دله ورکوي دومره اجر به الله رب العزت دغه سړي له ورکړي چا پې روژه ماته کړه نو دې دا مقصد نه دی یو سړی وایي چېرې زه اوس لسو کسانو ته خو روټۍ نشم ورکوی نه د خپل وس مطابق یو کور دوه کوره دریو کورو ته ترکاري ولیږه روټۍ یا نور څه خوراک ولیږه نو هغه عمر اجر به الله تعالی درکوي اگر چې هغه د پی یا یو کجوره ولی نه نو مسلمان په دې کې دومره ښېګړه کوي دا په مسلمان فرض ده چې دا به کوي نبی علیہ السلام فرمائی دا بخاری شریف حدیث مبارک تے وی مالا جبرائیل علیہ السلام د خپل گاونډي په باره کې دومره تاکید سره به ما ته راتلو ما ته به داغي تاکید راکو وی زه ویاړېدم چې هسې نه چې زما سره خپل گاونډي په میراث کې شریک نشي نو د روژې دومره اهمیت دی نبی علیہ السلام فرمائی والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ په دومره سخاوت کو لور میاشتې به هم کو خاص کر په روژه کې وی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ به مسکینانو غریبانو سره دومره خیال کو هغې له به خوراک سکاک ورکو چې دا به قرضداره شو د خلکو نه به په قرض سوداګانې کولې خو غریب ته به رسولې وی علی رضی الله تعالی عنہ په داسې قرضداره شو خپل کور دپاره نه پردو خلکو دپاره به یې قرض که عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ مالدار ترین صحابه و کې دی هغه یو ځل روژه نیولې ده و ناست خپلې روټۍ ته چې روټۍ خوړه نو عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ په جړا شو اوس روژه یې ماته کړه نور خوراک یې نه تېرېږي او جاړي و سترګو مبارکو نه اوښکې روانې خپل غلام ورته وایي چې عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولې جاړې وی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانه په هر څه خو خو هغه چې کله وفات شو او شهید کړی شو نو د هغه سر مبارک به چې مونږ په صادر پټو خپې مبارکې به ښکاره شوې او خپې مبارکې مو چې وله پټې کړې نو سر مبارک به ښکاره شو نو نبی علیه السلام وفرمایل سر مبارک وله پټ کړې او په خپو وله ګیا غوندې واچوئ چې پټې شي او دفن شي وی ما هغه جړی و هغه څومره مالداره انسان و وی د یو جوړه به چې کومه واچوله وی په دویمه ورځ څه کې تر وفاته پورې به دغه جوړه د بله نه اچوله دا به یې لرې کړه بله به یې اچوه هره ورځ په کال کې تقریبا 364 یا 360 یا 54 ورځې دي وی دومره ورځو کې به ده هره ورځ نوې جوړه کومه جوړه به یې چې نن واچوه دا بله جوړه به بیا نه اچوه دومره مالدار او د شکل مبارک ټول د نبی علیہ السلام چهره مبارک کې تتلی او دا هغه مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنہ د چې ایمان یې راوړه نو خپل ټول مال په نبی علیہ السلام قربان کړه په دین قربان کړه یو ځل نبی علیہ السلام تشریف فرما دی د لرې نه چې وکته مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنہ را روان دی وی نبی علیہ السلام چې وکته هغې په کپړو کې چې کم بره صادر او لاندې کم لنګ و
پاغي کې پیوندونه لګېدلي وو. وی نبی علیہ السلام وجړل او په جړا شو او وی فرمایل د هغه مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنہ دی چې ایمان یې نه و راوړی د داسې صورت و چې د هره ورځ خپله جوړه وه او چې نن ایمان راوړی په کپړو کې پیوندونه دي. نو صحابه وو په خپل ځان باندې به خپل د تکلیف سره د بل مسلمان خیرخواهي لټوله. نو مسلمان صفات هم دا دي چې مسلمان به د خپل ځان سره د بل مسلمان خیرخواه جوړېږي، د خپل رشته دار، د خپل ګاونډي. دا حق په د مسلمان باندې پورې دا سنت نه دی، دا فرض دی، دا به کوي چې دل الله وس ورکړي. نو دا د صحابو شانو او دغه تکالیف په صحابو د پردو خلقو د پاره برداشت کول. اوس پاتې شو مسله د روژې. اکثر په دې کې ټول کال به زموږ په پوره پاکستان کې امن وي، خو چې روژه راشي که نه او عامیانو نه مفتیان جوړ شي، زما غوندې وړوکي مولا نه مولا جوړ شي او دا چې بس زما غوندې خو چې له غوندې هغه خو بیا مفتي اعظم لالیباغ یا پاکستان. نو هغه چې ما کومه مطالعه کړې ده زما به څه مطالعه خو خیر چې ما ته کومه خپله غوره ښکاره شوه، باقي د هر چا خپله رایه ده. خو زه به دلایلو سره خبره کوم. کم دلیل چې غلط چا ثابت که والله چې په دې منبر بیان کم چې غلط مې ویلی. زه خپل دلایل ویم صرف. اصل کې مسله دا ده بعضې الفاظ به د عربۍ وي، کوشش کوم چې پې تاسو پویه کوم. دلته غټه مسله دا ده چې اختلاف د مطالعې معتبر دی او که نه دی. څوک وایي اعتبار وله شته او که نشته. نو زمون احناف دا فرمایي چې اختلاف د مطالعې دا معتبر نه دی. هغه دا وی مثلا په یو ښار کې یو سړي میاشت ولیده او بل ښار وي لکه پېښور نه لاهور شو، نو وی لاهور والا دا اختیار شته چې د پېښور خلقو خبره ونه مني، بلکې لاهور والا به ځان ته میاشت ګوري. دا زمونږ د متاخرینو احنافو فتوا ده. او امام شافعي مسلک هغې دا وایي چې نه، اختلاف د مطالعې لره اعتبار یعنی معتبر دی. هغه فرمایي مثلا که پېښور کې میاشت ولیدی شوه نو کراچۍ لاهور دې ته خبر ورسېده نو دا ټول به روژه په یو ځای کوي. بیا په دې کې یو بل اختلاف دی. اشرف علي تانوي رحمه الله بیشتي زیور کې لیکلي دي. هغه فرمایي چې که چېرې خبر رسېږي مثلا سعودي، سودان، مصر، ایران، افغانستان یا په هر ځای کې دې کې دغه ځایونو کې میاشت ولیدی شوه او 30 ورځو کې سړی د یو ملک نه بل ملک ته رسېدی شي، دې ته ویل کېږي 500 میل. نو هغه ملک ته پکار دا دی چې هغې سره روژه ونیسي. او دا فتوا چې کومه لیکلې شوې ده مفتي تقي عثماني صاحب هم دا لیکلې ده. خو په دې کې اختلاف د احنافو په خپلو کې هم شته. د امام صاحب معتبر قول دا دی چې موږ د چا په مسله کې یو. هغه فرمایي چې که میاشت په هر ځای کې ولیدی شوه او بل علاقې ته خبر ورسېده نو بلکل بل علاقې والا پکار دا دی چې روژه ونیسي. دا د امام صاحب صریح قول دی او په دې کې هیڅ شک نشته. صرف متاخرینو یعنی رستنو زموږ احناف علما هغې فرمایي چې نه، چې د یو ملک د بل ملک میاشت ولیدی شوه نو که مني ودې مني که نه مني نه دې مني. دا رستو زموږ احناف علماو دا خبرې کړي. شاید چې بعضې خلک پرې پوهېږي نه، خو صرف ویمی صرف وا خو به یې وری چې څوک درته بیا وایي نو څه نه څه خو به یاد وي ذهن کې. اوس اختلاف اصل کې دا د کم ځای نه جوړ شوی. اوله خبره واورئ، داسې یو حدیث
بس څوک تر قیامته پورې پیش نه کړي چې هغې دا ووایي چې نبي علیه الصلاة وسلام ته د یو کلي نه یا یو وطن نه یو علاقې نه خبر راغلی دی او نبي علیه السلام د هغه ګواهي نه ده منو دی داسې به هېڅوک ونه ښایي او داسې به وښایم زه درې احادیث چې نبي علیه الصلاة وسلام ته صحابي راغلی عرض یې کړی دی چې الله پیغمبره ما میاشت ولیده او نبی علیه السلام د هغه په ګواهۍ باندې روژه نیولې ده داسې حدیث شته اکرمه رضی الله تعالی عنہ فرمایي د ابو داود شریف حدیث مبارک دی و یو سړی راغی او هغه نبي علیه الصلاة وسلام ته عرض وکړه چې د الله پیغمبره ما میاشت ولیده و نبی علیه السلام وفرمایل روژه ونیسئ سبا نه بل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے او نبی علیہ الصلاة والسلام توی چې یو بانډچی راغی د کلي اوسېدونکی او وی چې په دغه ورځ باندې نبی علیہ الصلاة والسلام ته چې دا راغی ناوخته ټیم کې نو عرض یې وکړو د الله پیغمبره ما میاشت ولیده یو کس یو نبی علیہ السلام ورته فرمایي ته دا ګواهي ورکې چې الله یو دی او زه د الله پیغمبر یم هغه ورته عرض کړي د الله پیغمبره زه ګواهي کوم چې الله یو دی او تاسو د الله حق او سچ پیغمبر یې نبی علیه السلام بلال رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل چې شابه اعلان وکړه خلقو ته چې سبا روژه ونیسي داسې حدیث شته خو ما ته وویل داسې حدیث به دې ونه ښایي چې په هغې کې دا راغلي چې نبی علیه السلام د یو کس ګواهي نه ده منو دی کنی دا گزو دا میدان قیامت پوری خو کدی چې ډېر ټایم وي څوک دې وښایي نشته یو حدیث دی پیش کوي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ مور مبارک ام الفضل رضی الله تعالی عنہ دا تلې وه شام ته د مدینې مبارکې نه هلته چې لاړه نو هلته چې وکتو نو هلته د جمعې په ورځ میاشت ولیدی شوه نو چې کله راغله نو خپل بچي ته وایي بچي هلته خو روژه وه جمعې په ورځ تاسو کله روژه نیولې نو دا ورته فرمایي ابن عباس رضی الله تعالی عنه چې موږ خو د هفتې په ورځ میاشت ولیده او بس زه د هغې خپله روژه وه زمونږ خپله روژه ده او مونږ به چرې مونږ میاشت ولیده خو مونږ به هم اختر کړو که میاشت مو ونه لیده نو مونږ به خپلې 13 روژې پوره کړو نو دا هغه صورت و چې دې ته خبر نه و راغلی نن سبا خو په سینګټونو کې خلک خبرېږي نو دا دغه صورت جوړ شوی دغه حدیث نه علاوه یې څوک په حدیث ثابت نه کړي علما په خپله فرمایي چې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي حواله موجوده ده ما سره شته فرمایي چې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي د هغې خپله روژه زموږ خپله روژه خو که موږ میاشت ولیده نو اختر به کړو که مو نه لیده نو خیر د 13 روژې به پوره کړو دا الفاظ هم پکې شته دا څوک نه وایي دلته چې زه مولا راورسم بس غلی شم هلکه دغه ټکې پکې ووایه که نه ولې پې خولې بندې د اصل کې وجه دا ده چې مونږ کې فتوې ډېرې زیاتې چې چا پلانکي ملک سره ونیوه که نه روژه یې نه کېږي ته به وایې چې دا روژې ذمهواري ده اخیستې زه وایم چې څوک یې هغ ځای کې نیسي او څوک یې دلته نیسي او دې نیسي مونږ ورته وایو روژه دې کېږي وایي نیسه مونږ خو څوک به په ما ثابت نه کړي چې ما ویلې وي چاته په منبر باندې چې یاره که چا پرون روژه نیولې وه نو نه یې کېږي او زه به ته د دې بیانونه وښیم چې دې پې فتوې ورکوي او دا کمې خبرې چې زه کم کتابونه مې که پیش نه کړه ما ته یې دروغ دي ویلي خو مونږ بیا هم فتوه نه لګو په چې څوک یې چې نیسي ودې نیسي څوک یې چې نه نیسي نه دې نیسي خو فتوې مه لګوه ګنهګارېږي دا روژه ستا ذمهواري نه ده دا الله په مونږ فرض کړې مونږ یې الله ته نیسي خو فتوه مه لګوه چې ته فتوه لګوې ته د ده روژه نه کېږي ستا والا ډېره ښه کېږي وایي زما منګي اوبه خوږې دي او د ده والا پیکوي دا خو چې ته یې اوس کې تاله وپته ولګي سترګې دې پټې کړې دي بس پړون غوزار پسې روان
ربيعه بن حراش رضی الله تعالی عنہ فرمایي و یو صحابي رضی الله تعالی عنہ راغی او چې زمونږ ناست یو زمونږ اختلاف په دې مسله دی د صحابو چې سبا به اختر یو که به نه او دې کې لږ غوندې ورځ تېره شوې ده و نبي علیه الصلاة وسلام ته دوه کسان راورسېده د لرې علاقې نه او ورته عرض کوي چې د الله پیغمبره موږ خو میاشت لیدلې ده نو په اختر کې دوه ګواهان لازمي دي او په روژې نیولو کې یو کس چې دا الله او د الله په پیغمبر ایمان لري بس چې یو کس ولیده ټول پاکستان د پکار چې روژه ونیسي نو دا ورته عرض کوي چې د الله پیغمبره ما میاشت ولیده دوو کسانو ګواهي وکړه نبي علیه السلام ورته فرمایي تاسو دا ګواهي کوئ چې د الله پیغمبر یم هغې ورته عرض وکړو واو موږ ګواهي کوو چې ته الله حق او سچ پیغمبر یو الله یک یو دی نبی علیہ السلام صحابه ته وفرمایل روژه ماته کوي او سبا به اختر لمونځ کوو مونږ چې راوشي که نه له مړه بس 12 بس چې د یوې پورې مې روژه ونیوه مړه بس دا 4 ګنټې دې تېرې به شي نو والکه چې تا ته خبر راورسېده خو ویې خوره که نه یاره چې بیا به قضایي راګرځو ته قضایي راګرځوه مونږ یې نه راګرځو دا مشران ناست دي نه تپوس وکړئ ورته ووایه چې یارې پخوا خو دا ریډوان او دا شونه نه و ورته ووایه تپوس ترې وکړئ دا مشران ناست دي د غرمې ډېر ټایم به خلکو ته خبر راغی چې هلکه پلانکي ځای کې میاشت دې روژه وه خلکو به روژه ماته کړه او زه اختر لمونځ به سبا وکړو ځکه چې د ماسپښین لمونځ نه بعد خو د اختر لمونځ نه کېږي که کېږي نه کېږي نو سبا به اختر لمونځ وکړو اختر لمونځ 3 ورځو پورې کېږي نو دا اصل کې دا مې خبرې وکړې چې څوک یې د چا سره نیسي خو والله چې زه قوله دلایل ګورم که نه او حدیث مبارک ګورم والله زما په دې شرح صدر شوی دی چې یارې بحث پکې نه دی پکار ما خو درته ووایي دې یو حدیث داسې راوړي یو کمزوری دی وګوري چېرته په کتابونو کې چې نبي علیه السلام ته کوم صحابي ګواهي رد کړي بس صرف یو دی راوړي او ما ته تدری وښودو چې نبي السلام یې ګواهي قبوله کړې ده او بیا دی وایي چې دا ملک بیل دی هغه ملک بیل دی 30 ورځې فاصله چې وي دا 500 میل جوړیږي دا زمونږ د احنافو کتابونه لیکلي دي چې بالکل د هغه ملک د بل ملک چې 30 ورځې فاصله وي پیاده نو بالکل د یو بل ملک سره روژه نیولی چې دې کې څه خبره نشته نو خو بس دا خو بس مونږ دی الله معاف کړي مونږ خو بس ټول فتوو والا فتوی ورکو او خلک کافر کو دلته بیا مسله دا ده چې یارې امریکا او کنیډا به څه کوي هلته خو شپې و دلته ورځي نو هغې علما دا فرمایي چې هغې راله بیا اعتبار شته دی ځکه چې هغې باندې لا اوس ورځ ده زموږ دلته شپه ده روژه ده خو هغې هم چې کله شپه پرې راغله نو په سبا یې روژه چې څنګه هغې ماښام وخت داخل شو بس ترهیرې وکړي چې هلکه سبا روژه ده ګوره اعلان شوی و پرون مونږ د شپې مونږ ته پته نه وه نو دا په دې کې هېڅ خبرې نشته داسې خلکو یو بانې جوړه کړي هلته که دا ورځ یو تا 2 ګنټې دي که 3 ګنټې دي مړه کېنه دا 2-3 ګنټې اړو څه خبره نه ده او که ته دې ته ګورې که نه نو مونږ اوس سعودي کې را جمعې لمونځ نه دی شوی تی کې نو ولې کې ولې ستا خو 2 ګنټې فرق دی وره دا انګریزي تاریخ چا جوړ کړی انګریزانو نو ستا یو تاریخ دغه فکس روان دی ورسره داسې ورپورې نښتی دی چې دا لاټ میکاله جوړ کړی و دې کې به رد و بدل نه راځي او چې سعودي خپل اسلامي تاریخ د هجرت نه شروع کړی د هغې کې هم اوس زموږ اختلاف دی چې ستاسو دا کوم اسلامي تاریخ دی دا غلط دی نو ته خو لږ امریکې ته ووایه که نه چې لندنه تا چې دا کوم تاریخ جوړ کړی دا غلط دی نو هغې ته نه وایي اسلامي تاریخ یې اوس جګړه شروع کړې او نبی ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي وی نبی علیه السلام وفرمایل چې تاسو میاشت نه وي لیدلې تاسو روژه مه نیسئ چې کله مو میاشت ولیده نو روژه ونیسئ او چې میاشت مو د اختر ولیدو نو روژه ماته کوئ دا صحیح حدیث دی او بیا نبی علیه السلام فرمایي و ان غم علیکم که چرې بیا په تاسو باندې وریځ وه چې تاسو ته میاشت نه ښکاري نو نبی علیه السلام فرمایي فاکملوا العدة 30 نو تاسو بیا 10 شعبان پوره کوئ 10 شعبان
یعنی دې 13 تاریخ پوره شي شعبان نن 25 دی نو تاسو په سبا بیا روژه ونیسئ او داسې 13 روژې پوره کوئ او په سبا باندې بیا اختر کوئ چې کله په اسمان کې وریځي نو بس الله مو دماغ کې موږ خو چې پیدا شوم دا یو خبره اورو یره یو مو خوړه زه اکثر خلکو ته چې تا به خوړلي ما نه ده خوړلې دا خو روژې میاشت ده کله د 30 وي کله د 29 وي او دا د صحابو په دور کې وه نو چې دا څوک وایي چې ما خوړلې وته چې تکړه شه ټول کالي ونیسه موږ نه څه زور دی الله پاک دې په عمل کولو توفیق راکړي الحمدلله رب العالمین والعاقبة